أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. دې آیت کې رسولنا مخکې راغلی دی او بیا قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین. دې نور نه مراد د تعلیم په لحاظ سره یقینا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نور دی. خدا نور کېدل چې دی د بشریت سره منافی نه دی. دا نور هغه د بشریت هغه ضد نه دی، ځکه چې بشریت د پیغمبر خو ثابت دی. لوی صوفیا چې ورته توي یا ډېر لوی خلک نو هغه هم چرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې دا نه دی ویلي چې د بشر نه دی او بشریت تر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره عیب نه دی. د خلکو دا خیال لې چې دا مونږ جوړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات ادب کوو او ډېر زیات قدر یې کوو او ډېر احترام یې کوو، نو دا بشر ورته ځکه نه وایو چې دا بشریت بس عیبي. نو بشریت خو عیب نه دی. د خدای په یو طرف ته الله تعالی دی او بل طرف ته مخلوق دی. نو که مخلوق هر څه شی چې شي خو بیا هم د خدای په شان خو نه دی. نو مخلوق چې مخلوقي نو دا کمزوري خو به پکې نه. په بشریت کې به هم څه کمزوري، نو بشریت کمزوري جدا شی دی او عیوب جدا شی دی. عیب چې دی نو هغه اخلاقي عیب ته عیب وي، او د بشریت سره چې کومې خبرې تړلې شوي دي نو دا کمزوري دي. یعنې دې کې سړی واضح په دې خبره باندې پوهېږي چې دا بشر دی، نو معنا دا ده چې خدای نشي کېدی. لکه قرآن چې د حضرت عیسی علیه السلام او د حضرت مریم علیه السلام په باره کې ویل دي چې کانا یأکلان الطعام، چې دوی به ډوډۍ خوړه. نو دا ډوډۍ خوراک څه عیب خو نه دی. خدا د دې خبرې دلیل دی چې څوک ډوډۍ خوري نو دا خدای نه دی. نو دا دواړه خبرې لکه جدا جدا دي. نو دې خلکو ته دا غلط فهمي شوې ده چې که موږ پیغمبر ته بشر ووایو نو دا خو به جوړ د عیب خبره شي. نو دا د عیب خبره نه ده، او ظاهره خبره ده د بشریت نه انکار خو کېدی نشي. څنګه به ته انکار کوې؟ ته بشر څه ته وایې؟ بشر، بشره یو معنا یې دا ده چې په سترګو ښکاري. کم مخلوق چې نورانی دی نو په سترګو نه ښکاري. ملائک په سترګو نه ښکاري ځکه چې بشر نه دي. جنات په سترګو نه ښکاري ځکه چې هغه بشر نه دي. بشر معنا چې په ښکاره ښکاري، په دې مخ. یا بشارت، بشارت زیری ته وایي. نو زیری ته ولې بشارت وایي؟ ځکه چې د زیری اثر چې دی د سړي په مخ ښکاري. ازیره ورکوونکې د هغه باندې مسر ښکاري، د خوشحالۍ څه خبرې راوړی دی. او چاله چې زیری ورکړي نو هغه باندې هم د خوشحالۍ اثر راشي، خوشحالۍ نښې پې ښکاره شي. نو د بشریت په دې معنا کې دا اظهار، دا ظاهروالی او دا په سترګو ښکاره کېدل دا پکې شامل دی. نور خو د انسان دپاره الله تعالی د انسان لفظ ویلی دی. انسان د انس نه دی. انس مینې ته وایي، مانوس کېدو ته وایي، عادت کېدو ته وایي. خلیفه ورته ویلی ټولو نه اول. دا ډېر لوی معنا ده، ډېر لوی لفظ دی. آدم او ابن آدم یې ورته ویلی دی. د آدم اولاد، یا بني آدم یا ایها الانسان. نو دې الفاظو کې څه عیبونه نشته. دا د عیب باندې دلالت نه کوي، کمزوري باندې دلالت کوي. کمزوري نقص ته وایي. نقص او عیب جدا شی دی. د نقص معنا دا دی دا خدای نشي کېدی.
خدای د دې خبرونو ورته کمزورونو بالا تر دی او د عیبونو بالا تر الله تعالی خو د عیب نم بالا تر دی او د کمزورونو بالا تر او په انسانانو کې به کله عیبونه یې کله به کې نه هو کمزوري خو په هر انسان کې کمزوري معنا دا چې د خدای نشي کېدی د محتاج دی لوګه پی راځي تند پی راځي خوب پی راځي بیماری پی راځي خفګان پی راځي نو دا کمزوري دي او دا د انسان سره تړلي دي انسان چې وږي شي نو دا دغه لپاره عیب خو نشو و دې معنا دا چې دا محتاج دی غني نه دی په هر لحاظ سره دی غني نه دی محتاج دی نو دا دغه د احتیاج الى الخالق چې الله تعالی ته محتاج دی دا دغه دلیلونه دي دا دغه اشارې دي دا دغه نښې دي نو دی خبره باندې ځان پوره پوي کړی نه دی او یا پیغمبر ته چې تا بشر ویم دا تا جوړ د پیغمبر بے ادبي وکړو نو دا بے ادبي ده نو بیا دا بے ادبي ده چې سړی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلار سنوم دی ښه دا پلار یې مو پلار کېدل ښه مور یې مو ښه حزینه او مرضعه یې مو چې ماشومونو پیوله ورکړو نو دا سوالونه خو بیا بے ادبي شو نو دا خو د ټولو کتابونو بیا خدا سوالم بیا د دې د پیغمبر علیه السلام پلار سوکو خاندان سوکو بیا دا سوالم بیا د دې چې مور سوکو بیا دا سوالم بیا د دې چې ماشومونو پیوله چا ورکړو چې ماشومونو چا کلاراو دا بیا ټول بیا د دې شو نو د ادب او د بیا د په مطلب نه پوي خو بد خبره زده کړې ده وای نه پیغمبر علیه السلام دا بشر نه وي نو کله یو آیات پیش کوي کله بل هغه نه دا نو د یو آیت په قد جاءکم من الله نور تاسو ته الله تعالی تر طرف نه نور راغلی نه وای دا نور دی کنه نو رسولنا خو مخکې وی کنه قد جاءکم رسولنا او د نور ترجمه بیا قران په خپل وایي چې و کتاب مبین او کته پیغمبر نور دی نو یقینا د پیغمبر تعلیمات خو نور دي د پیغمبر د وجه نه خدای ازمکه په اسلام باندې رڼا شو دا دنیا خو خلکو زکه او پیجن دا انسانیت زکه او پیجن دا خو بد او حق او فرایض زکه او پیجن دا رښتیا او دروغ زکه او پیجن دا انصاف او عدل زکه او پیجن چې پیغمبر تعلیمات یوازې مسلمانانو ته زده کړل نه کړی غیر مسلمو دنیا ته زده کړل دې موضوع باندې بیا ځان لکینې نو پرې سوچ کوا چې که همت در پکی نو د ټول دنیا تاریخ د نبی له صلوات و سلام د زمانه نه مخکې وګوره او بیا د نبی له صلوات و سلام نه بعد وګوره او بیا دواړو کې کمپیر کړه دواړو یو بل سره تقابل کراوه مقابله کړه چې د اسلام اثرات لاړ نبی د خلکو انداز د فکر څنګه بدل شو د اسلام د غلبې په نتیجه کې د نبی له صلوات و سلام د تعلیماتو په نتیجه کې د قران په نتیجه کې د دین چې کوم علوم را پیدا شو کم علوم چې مخکې نه وو بیا د قران او سنت نه بعد را پیدا شو دا چې اوس نن سبا خلک ځان ته وایي چې زه اصول بحث وایم او ریسرچ اصول وایم او ریسرچ میتودولوژي وایم نو ډیره ته خبره دا اصول کوم نه را پیدا شو دا سوانح نگاری نه کوم نه را پیدا شو دا سوانح نگاری چې د چا شخصیت دا سیرت او دا کردار سره راجمع کی دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیمات او د قران او بیا د هغه د خدمت نتیجه ده دا بالکل یو سړي په باره کې ډېر داسې معلومات کول چې آخري هدف پورې تلل دا د محدثینو کارنامه ده محدثینو کارنامه چې محدثین چې به د چا نه حدیث نقل کوو نو دا هغه به هغه پلار نکو دا هغه ټول ارسه به راويستو دا هغه یو خوې معمولی غوندې خبرې دا هغه عادتونه استادان شاګردان حافظه ذهانت کمزوري طاقت څه شي چې دا ټول ارسه به را پړاو نو دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا وجود رڼا ده کنه په دې معنی نور دی دنیا له علوم ورکړو ټول دنیا ته سړی توپ چلو خو دو او زه دا په داوا سره وایم دا خلک په دې خبره نه پوهه ډیره اهمه نقطه ده دا ټول نقطې اهمې دي ضروري زه دا ته اړه وایم نقطه دا اهمه ده ته په غور دنه به ډیره خبرې پکې راځي
موږ ته وایي دا مغربي جمهوریت چې دی تاسو د دینه اخذ کوئ او دا مسلمانوي نو دا تاسو د هغې کې پیوند لګوئ. ډېر لوی لوی خلک داسې خبره کوي، ډېر لوی لوی خلک، ډېر پوهه غټ غټ دماغ والا وایي چې دا مغربي دا جمهوریت چې دا بنیادي طور کفر دی او تاسو په هغې کې پیوندونه لګوئ نو کله ورسره اسلامي جمهوریت ولګوئ نو وایي د دې خو داسې مثال شه لکه پخوا چې به خلکو وایي اسلامي سوشلیزم یا یو سړی وایي چې هلکه اسلامي غلا او اسلامي ګډاو دا خلک خندا کوي که دا قسمه خبرې خو غلطې دي. نو ته د جمهوریت سره دا اسلامي ټکی ولې لګوې؟ نو ما وی چې د ټولو نه لویه خبره دی خو ډېره تفصیلي خبره کېدی شي او ډېره اوږده او دا موضوع نه ده، دا ځای نه دی چې کوم ځای کې ضمني بحث وي نو هغه به ټول ځای ته نه رسم او چې کوم ځای کې دغه بحث ځای نو هلته به بیا پرې ټوله خبره خو دې ځای کې مې صرف دا خبره دې دپاره راوړله چې ستا ته دا غلط فهمي شوې ده تا ته دا غلط فهمي شوې ده چې دا جمهوریت دا شل مونږ د هغوی نه زده کوو. دویمه غلط فهمي تا ته دا شوې ده چې جمهوریت د ډیموکراسي معنا ده، حالانکه د ډیموکراسي معنا جمهوریت نه دی. د ډیموکراسي معنا که ته په اردو کې کوې نو د دې معنا به حاکمیت جمهور، حاکمیت جمهور، نو دا ډیموکراسي خو غلطه، خو فقط جمهوریت دا د ډیموکراسي معنا نه ده. دویمه خبره دا ده چې دا جمهوریت چې دی دې کې دا اصلاحات چې زه کوم نو دا ما د مغرب نه جمهوریت نه دی زده کړی، مغرب زما نه جمهوریت زده کړی دی. خبره اصل کې دا ده دا خو زما د کور شی و چې غلا شوی او بیا واپس مال راغی. مغرب په حقیقت کې د اسلام د شورایي نظام نه جمهوریت زده کړو او هغې له خپل یو شیپ ورکړو، خپل یو شکل یې وله ورکړو. داسې نه ده چې مسلمانانو چې هغوی ته جمهوریت معلوم نو بیا پخوا زمانه کې هغې ولې د نبي علیه صلات وسلام په زمانه کې چېرته ته ماته ښودلی شي یا د صحابه کرامو په زمانه کې دا خو مسلمانانو دا نظام د ډېره حده پورې د خلافت دا نظام راوسته، بیا به مسلمانانو په دې لیکل کول چې کله خلافت په ملوکیت کې بدل شو نو مسلمانانو په دې باندې ډېر لوی علمي بحثونه وکړو. نو هغه بحثونو بیا د دې سترګې کلاو کړې چې هلکه خلافت جدا شی دی، ملوکیت جدا شی دی، نو په دې خلافت کې بنیادي شی څه و؟ نو په خلافت کې بنیادي شی خو یو استعداد و او دویم په هغې کې تایید د عوامو. نو د عوامو د تایید هغه خبره ترې راواغسته او هغه ډیولپ کړه نو د هغې نه جمهوریت یو تصور جوړ شو. دی به ما باندې سوال کوي چې هلکه د افلاطون یو کتاب دی جمهوریت په نوم باندې، ډیموکراسي په نوم باندې افلاطون کتاب لیکلی وایي خو د پیغمبر علیه صلات وسلام نه مخکینی و. نو ما وایي ته بیا نه پوهېږې په دې خبره. هغه دا ده چې اسلام پیغمبر یوازې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی که بلې ټوله دنیا کې چې څومره پیغمبران تېر شوي دي دا ټول د الله تعالی پیغمبران دي او دا ټول د اسلام پیغمبران دي. نو څه خلکو به د نبي علیه صلات وسلام نه مخکې خلکو نه زده کړي دي او څه خلکو به وروسته زده کړي، خو زده کړي د پیغمبرانو نه ده. او که ته وایې چې نه د مغربي جمهوریت بنیاد د افلاطون کتاب دی الجمهوریه، نو ما د افلاطون کتاب دی نو د افلاطون نه والا د 1700 پورې د انقلاب فرانس پورې خو بې شمېره 2,500 کاله تېر شو. په دې 3,000 کاله کې د افلاطون په دې کتاب ولې چې عمل نه کوو؟ 3,000 کاله لږ زمانه تېره شوه. نو په دې باندې بیا به د مغربیانو د یورپیانو په دې عمل ولې په فرانس کې بیا انقلاب ولې نه راته چې 3,000 کاله بعد پکې راغی د الجمهوریه په وجه. یو کتاب لیکلی دا صرف تیوري وه، صرف یو نظریه وه. پیغمبرانو چې پیش کړه نو هغه یوازې تیوري نه، هغه عملا یې پیش کړه دنیا ته. فکر په لحاظ سره خو ډېرو خلکو ډېرې خبرې کړې دي، هغه یوازې رهنما نه جوړېږي څو پورې چې عمل نه وي. او دا د فلسفي او د پیغمبر په منځ کې فرق دی. فلسفي تشې خبرې کوي، په هغې انقلاب نه راځي، په تشو فلسفو انقلاب نه راځي، په تشو فلسفو باندې تبدیلي نه راځي.
پته شو مفکورات او نظریات او په تھیوریز باندې په دې واجب انقلاب نه راځي، په دې تبدیلی نه راځي. تبدیلی لپاره عملی مثال پکار دی. چې ته چې کوم خبره کې دا آیا په عمل کې ممکنه ده او کنه ده، چا په عمل کړی دی او کنه ده. دا بحث مې ته په اهدنا الصراط المستقیم کې کړو په اول کار، چې صراط مستقیم د غختو چل راته وخونه نو فورا ورپسې دا مې چې صراط الذين انعمت عليهم، دا سم لار خدا خو څوک په تلیم دي کنه. الله تعالی ولې چې خلق په تلی دي او یوازې تلی نه دي، غټ غټ نامونه واستي دي، غټ غټ نامونه واستي دي. ګولډ میډل ودن سپا ګولډ میډل خلکو نه ورګي، ګولډ میډل ولا ګولډ میډل خلکو ته ګولډ اسی ګولې نو ګولډ نه اسی ګولې ګولډ میډل نه واستي، ګولډ میډل واستي او یوازې میډل غټ غټ نامونه الله تعالی خلکو ولې نه دي ورکړي، الله تعالی ولا ورکړي. نو ذکر ته وایم چې دا جمهوریت چې ده دا د افلاطون د فکر نتیجه نه ده، دا د پیغمبرانو د تعلیم نتیجه ده، او د ټولو نه زیاته بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه برپا شوي انقلاب نتیجه ده، او د هغې په نتیجه کې د صحابه کرامو او اهل علمو بیا څه کړي دي، بیا د هغې د تفصیلاتو نتیجه ده. نو دا مو وایا چې ما د مغربي جمهوریت زده کړ او په هغې کې څه قید کورید او څه امنډمنټ او څه پکې او څه کمې بیشې او څه زیاتې پکې کوم، ترمیم پکې کوم، او د هغې د اسلامي جمهوریت جوړوم او ته ما ته وایې چې دا خو داسې دی لکه ته چې ما له سوشلیزم مسلمان یې. نو دا جدا شی دی او جدا شی دی. بهرحال دا خو ضمني خبره راغله، قد جاءکم من الله نور، د پیغمبر تعلیمات نور دی، رڼا ده، د دنیا رڼا کړه. او چې دا چې کوم حقوق بیانېږي او فرایض بیانېږي او د اقوام متحده د مطالباتو چې کوم د انساني حقوقو چې کوم چارټر دی، د دې ماخذ راته څوک دی وښیي، د دې فرسټ سورس چې ورته ته وایې بنیادي ماخذ، هغه ماخذ راته په دنیا په تعلیماتو او په علومو کې وښیه. په ساینس کې دی، په څه شي کې دی، اخلاقیات خو د سره شته نه، د سره د بین الاقوامي نظام او د بین الاقوامي قانون تصور بنیاد د کوم دی. ته دا تپوس وکړه او ته ما ته د انټرنیشنل لا د تصور وښیه، دا د کوم ځای نه شوی د دې لا تصور ستا په دماغ کې ستا په دماغ کې د خپل ملک نه علاوه د باقي دنیا د ورلډ ویو د عالمي منظرنامې دا تصور هم اسلام پیش کړی دنیا ته، ځکه اسلام د یو ځای خبره نه کوي، اسلام د ځمکې خبره کوي. ګوره چې قرآن کې چې کوم ځای کې د ملک او د خبر راځي، ان الارض لله، ارض لله، السماوات والارض، الارض د ټولې ځمکې تصور کوي. بیا ورپسې د ځمکه هم یوازې نه وایي، اسمان هم وایي، کائنات وایي. ستا ورلډ ویو او د اسلام ورلډ ویو د دې دواړو په منځ کې هم لا ډېر فرق دی، ته لا هغې ته رسېدلی هم نه یې. تا هیله د اسلام نه دومره څه زده کړو چې هلکه په دې دنیا کې ډېر ملکونه دي او ډېر قومونه دي او ډېرې علاقې دي، د ټولې دنیا لپاره یو ورلډ آرډر پکار دی، یو یک نظام. نو تا ورته اوس رسېږي او نبي علیه الصلاة والسلام ټولې دنیا لپاره نظام پیش کړی هم دی پخوا، او قرآن د هغې تذکره په ځمکه کړې هم ده، خو قرآن یو بله خبره هم کړې، هغې ته لا د اوسه پورې د چا دماغ نه دی رسېدلي. هغه دا چې قرآن وایي چې اسلام یوازې د دې ځمکې لپاره نه دی، د ټولو کائناتو دین دی. وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون. اسمانونو کې رسېدلي هم مسلمانان دي، او ته لا د اسمان د مسلمانانو خبر هم نه، تا ته دا یې پته هم لا نشته. نو د اسلام چې کوم ورلډ ویو دی، هغه ستا د ورلډ ویو نه ډېر بالا، ډېر وسیع، ډېر ژور، هغه خپل بنیادونه لري. ستا د ورلډ ویو بنیادونه تا سره کوم دي؟ تا ته بنیاد نشته. اسلام خپل بنیاد لري. نو د دې بنیاد دا نور دی کنه، دا رڼا ده. ته په دې رڼا نه پوهېږې او په دې کې نښتې نور او د بشر په کیسه کې نښتې، دې نه راوځې نه. نو دا علم نشو، دا علم نشو، علم دا دی. دا زه درته کومه خبره کوم، دنیا ته لږ راوځه، دا د نور او د بشر د کیسې نه راوځه، په دې نور ځان پوهې کړه، دا نور څنګه. او دا خبره خو د انسان لپاره ډېره لویه د کمال ده. قرآن چې بل ځای کې وایي که نه، لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم،
فيه ذکرکم. فيه ذکرکم معنا دا چې په دې کې ستا عزت دی. دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبرم دی او بشرم دی، نو په دې کې خو د تمام انسانانو عزت دی چې انسان دومره لوی مخلوق دی او انسان کې دومره لوی کرامت او دومره لوی عزت الله ورکړی دی چې په دې کې یو کس له دومره لوی مقام ورکو چې انسان او دومره لوی مقام پکې ولا ورکو چې اسمانونو ته وخېږي، چې جبرئیل علیه السلام داغه دربان کو. جبرئیل علیه السلام داغه دربان او د ټول دنیا په مخلوق کې ټول نه بهتر مقرر او د ټول انسانانو سردار کو د پیریانو اتباع باغی باندې د پیریانو باندې هم داغه اتباع واجب کړه، ملائکه داغه خدمتګاران کړو. نو دا خو د انسان لپاره ښېګړه ده، د انسان لپاره تکریم دی، د انسان لپاره عزت دی، د انسان لپاره احترام دی. ته د خپل احترام نه ولې انکار کوې؟ دا بشریت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټولو انسانانو لپاره عزت دی. بهرحال دومره خبره کافي ده، باقي خبرو کې بحث ضرورت نشته. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. دا هم مخی تا ته ویل شوی چې عیسایانو چې کله عیسی علیه السلام په باره کې بنیادی عقیده دا وساتله چې دا بشرم دی او صفات د الوهیت هم پکې دي، نو دینا د هغې ته یو مسله را پیدا شوه او دا هغه مسلې حل کې د اوسه پورې نښتې دي او مسلې حل نه کړه، ځان ته مسله په خپله جوړه کړه. الله تعالی خو ویلی چې ما المسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم خو بس صرف رسول دی، خدای نه دی، د الوهیت څه صفات پکې نشته. نو خبره اسانه ده بس. او تاسو ته اوسه پورې دا مسله حل نه کړه، نو دې معنا دا ده چې دې خبرې بنیاد غلطو. او بشمیره عیسایان په دې وجه د خپلو عیسایانو نه تپوس کوي نو مسلمانېږي، نو هغې له دې خبرو چل نه ورځي، جواب ورسره نه وي. هندوانو کې هم ډېر خلک چې خپل سنسکرت کتاب وګوري، د هندوانو بنیادي کوم کتابونه چې دي نو په سنسکرت ژبه کې دي. بنیادی کتاب دا هغوی چې دی د هغوی دا عقیده ده چې دا زموږ بنیادي اصلي کتاب دی، نو هغې ته وایي بھگوت گیتا. بھگوت گیتا دا باقي بیا د هغې شروح دي، پرانونه دي او ویدونه دي او مهابھارت دی، دا بیا د هغې شروحات مختلف. نو په دغه بھگوت گیتا په باره کې چې کله یو سړی تپوس کوي نو دی ورته وایي چپ شه، دا خبرې مه کوه، دې خبرو کې کار مه لره، دې باندې ته نه پوهېږي. یو خو په هغه خبره باندې اوس به ته ما ته وایې چې تاسو خو ما ته په ډېرو خبرو وایئ چې په دې ته نه پوهېږي، چې د الله تعالی د صفاتو متعلق خبره راشي نو وایي چې لکه په دې نه پوهېږي. نو هغه د عقل نه بالاتر خبرې دي او هغه د ایمان بالغیب سره تعلق ساتي، او کومې خبرې چې د لاندې ځمکې سره تعلق ساتي په دې خو به یو بل پوهیو کړ، په دې خو به یو بل پوهیو. چې ته ما ته وایې چې یو خدای یو هم دی او دریم دی، نو یو او درې خو زه پېژنم جدا جدا چې یو ته وایي او درې ته وایي. نو چې ته ما ته وایې چې درې جدا دي او یو جدا دی، نو په دې خو زه پوهېږم چې یو ته وایي او درې ته وایي، درې جدا یي او یو جدا یي. خو چې ته ما ته وایې چې یو شی یو هم دی او دریم دی، نو زه په دې نه پوهېږم. او دا خبره خدای نه ده کړې، که خدای پاک کړې وې او تا ما ته په یو مستند دلیل ثابته کړې وې چې الله تعالی داسې وایي، نو ما به ویلی چې بس ټیک ده، زه پرې نه پوهېږم، خو زما په الله تعالی باندې اعتماد دی چې الله تعالی وایي، زما په ایمان دی، بس نه پوهېږم پرې، بیا هم منم. خدا خو خدای پاک نه دی ویلي، دا خو ته وې، دا خو ته وې چې خدای یو هم دی او دریم دی. نو په خدای پاک باندې خو زما ایمان بالغیب دی، خو په تا خو ایمان بالغیب نشته، تا نه خو به زه تپوس کوم. نو داسې بھگوت گیتا او عالم دا خبرې شروع عیسایانو نه چې خلکو ته پوښه، اوس خو هلته خلک ګوري، وایي ما به پوه کړه، نو چې هغه به پوه نه کړی شي وایي دا خو ته په غلطه لګې، دا خو ته دا ولې د دنیا د تمامو اختیاراتو د عیسایان بالکل بې دخله کړو.
یا هغه زمانه وا تاسو د سپین هغه زمانه په خوانه را یاد کړئ چې تاریخ هم کتلې 1500 1600 1700 18 1700 خو 1600 پورې 1593 او دغه زمانه او دغه زمانه را یاد کړئ چې په هغه زمانه کې د دې عیسایانو راهبانو څومره لوی اختیارات په دنیا کې په عیسائی دنیا بادشاہانو به رب نشواله اصل بادشاہي د دوی و اصل بادشاہي د دوی و حتی کې بادشاہان به معزوله کول په دې باندې معزوله کړی ته کتاب ولې ګوري په دې معزوله کړی ته مخ ولې انځي دا د مسلمانانو کارونه کتابونه کتل شعرونه په شعرونو باندې یو بادشاہ معزوله کړی وای ما ورېدلې تا شعرونه ویل دا د مسلمانانو کارونه شعر او ادبیات د مسلمانانو کار دي طهارت او صفائی د مسلمانانو کار دي علم د مسلمانانو کار دي نو چې کوم بادشاہ په دې دریو کارونو کې یو کار وکړو وای به پتا کې د مسلمانې سره خېدي ورته ته صحیح سړی نه توځه بادشاہانه به ختمه دا شي اختیارات نو دا اختیارات رو چې دا جدید دور راغی او دا جدید انکشافات راغلو ساينس ترقی وکړه نو د ساينس او د عیسایانو په منځ کې جنگ شروع شو نو ډېر خبره دا شي وي چې اول خو بدی منی کو چې دا ساينس باندې وای بیا چې هغه د دین بغاوت اختیار کو سزاګانې ولا ورکه زنانه ولا سزاګانې په مصر کې اسکندریه کې یو زنانه و هغه ساينټیسټ و د 1700 زمانه خبره کو او هغه مطالعه وکوله کتابونه به لیکل او مطالعه او نوې عجیبه خبره به کوله د خپل عقل او د خپل فکر مطابق نازي بلکړه وی شي زله ژوندې اوسې زله په اسکندریه کې په زرګونو نه په لکونو کتابونه وسوځول په غرناطه باندې چې کله دی قبضه وکړه په قرطبه باندې چې کله دی قبضه وکړه نو د مسلمانانو کتابونه به راغستل او هغه به سوځول وي دا زموږ اصل دشمن دا کتابونه چې ژوندې کنه دا مسلمانانو په دنیا کې پام د دې ورکه دې نشي دا یوازې هلاکو خان او چنګیز خان په بغداد کې کتابونه نه دي سوځولي او سینته نه دي چولې دریاب هلاکو خان او چنګیز خان هم د دجله ته او فرات ته د بغداد سره خوا کې دجله وي نو دا کتابونه دغه سیندونو ته واچو دونه چې په ورځو په هفتو باندې دریاب دا وبخړې وي شاید الله هم د علم دشمنانو خدای شایان هم د علم دشمنانو نه نارینه ته کتلی دی او نه زنانه ته کتلی دی نه بادشاہ ته کتلی دی او نه غدا ته کتلی اختیارات ورسره خو چې کله به د ساينس غلبه رااله نو ساينس دانانو په دماغ کې دا کې نهسته چې دا مذهب د ساينس دشمن دی او زه دا په داوا وایم چې دا اوسم چې د ساينس دانانو د ساينټیسټو د دې خلکو چې د مغربي تعلیم یافته چې دا کم خلک دای په ذهن کې دا کم تصورات راکینی د دې بنیادی وجه د عیسایان دي که عیسایانو هغه خبره نه کوله چې کوم د عقل خلاف او دا خبره دي کوم ځای نه شروع کړه دا خبره ډیره بیا ته ودیږي خو دې را کنټرول کول غواړي په دې عیسایانو کې هغه خبره د عقل نه خلاف دا به د کوم نه دا به الله تعالی ویلي وي نو الله تعالی خو په قرآن کې دا ډیره خبره ویلي دي چې هغه د عقل نه خلاف خو نه دي خو د عقل نه بالا دي د عقل نه بهر دي د عقل نه بالا دي مخالف العقل ندي وما وراء العقل دي عقل ترشي نه نو اسلام داره په دې جدید زمانہ کې په ترقی روان دي که په تنزل روان دي اجتماعیت خو زموږ نشته حکمرانان خو زموږ خرج دي او خلک مسلمانی کې ساينس دانان کنه مسلمانی مغرب نه پوهه خلک اسلام ته راځي کنه راځي نو ولې د عیسایت مخالف دي او اسلام ته راځي او ته په دوه کې د عقل نه خلاف خبرې دي ما نه جدي کې فرق دی ذکر قرآن داغی مبارک منتویلی چې لا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل دی عیسایت کې دنه سوی یونانی فلسفه وردن کړي هغه یونانی فلسفه اصولا ټیک نه وي څو وخت پورې به گزاره کېده په اخر کې به بیا پته ولګېدل دا شی ټیک نه او دی ورپورن خدو جننه دا خو د مذهب خبره دا خو د مذهب حصہ ده او کدا دی ونه مرنه نو کافر شوی هغه هغه د مذهب حصہ ونه د اصل مذهب حصہ هغه نه و او هغه په اصرار کو
چې نه چې عیسایت منې نو دا به سره منې هغه به وایي چې یاره دا خو سره نشم منلی دا خو سره نشم منلی نو د دې او د هغې په منځ کې جنګ نو آخر کار هغې ته اختیارات واغستل او بیا په دې باندې راکېښودل چې تاسو سره د دې عملي ژوند سره قابل نه یې زه ته د ګوټونو کې ځان لکېنې او اتوار په ورځ باندې هلته که څوک درته نه څه ورته وایي نو وایه ورته په عملي معاملاتو کې سیکولرزم دغې ته وایي دا سیکولرزم بنیاد په دې وجه راغی دا د عیسایت د دې غلطو د وجې نه راغی اگر چې زما دا خیال دی ته به زما په خبره پوه شي که به پوه نه شي دا خطره مې د دې لپاره ده چې بیا بل څه ونه وی په دې وجه به نه وایي چې ما سره به د دښمني خو په دې وجه وایي چې په خبره به نه پوهه چې د اسلام مقابله د دې د دغه عیسایت سره راوالي یو دا پهلو او چې د اسلام مقابله د دغه سیکولرزم سره راوالي نو زما رای دا ده والله تعالی اعلم ورګه چې د تلګي بیا په تفصیل وایم نو ټکي ورته بیا په دې مغرب کې دنه یو زمانہ داسې و چې د عیسایت غالب و نو په مسلمانانو یې کومې لوبې وکړې مسلمان نه برداشت کړو د مسلمانانو وجود یې نه برداشت کړو کتاب یې نه برداشت کړو بیا راته وایم یو دا چې د عیسایت په ځای باندې په مغرب کې سیکولرزم راغی ځان له نه یادوم د مسلمانانو لپاره نه یادوم سیکولرزم د مغرب لپاره یې وایم نو د مغرب د دغه علاقو چې په کومو کې د عیسایانو اکثریت دی په هغې کې چې په ځای د دې چې عیسایت پکې غالبي نو د دې په ځای باندې پکې مسلمانانو ته زیات خیر په دې کې دی چې په هغې کې سیکولرزم زما پرې خبره که رسېدلی خو مخکې وایه که رسېدلی پې نه نو دا مه وایه نور چې مې درته ویلې یا بیا وایه مخکې ځکه د دې سیکولرزم په نتیجه کې کم از کم هغه تا تر هغه تکلیف نشي درکولی چې کوم تکلیف یې درته د عیسایت چې عیسایت غالب و نو هغه تکلیف یې تا ته درکولی شي هغه درته نشي درکولی او د سیکولرزم کم سے کم د جماعت ازادي درته شته د اسلام ازادي خو نشته خو د جماعت ازادي شته قرآن ازادي شته تفسیر وایه کتاب وایه نزالک پې پوهوه ځان پې پوهوه خلکو له دعوت ورکوه بحث کوه هغه تاره د بحث اجازت هم نه درکوو دا خو درله کم از کم د بحث اجازت درکوي که نه خو هسې نه چې زما د دې خبرې نه دا معلومه کې چې دی وایي چې د مسلمانانو دپاره هم سیکولرزم مسلمانانو دپاره سیکولرزم نه یو ازم هم نه دی که د مسلمانانو دپاره اسلام کافي دی زما اسلام کې څه کمی دی چې زه بل ازم ته ګورم سیکولرزم باندې خو زه لعنت لېږم سیکولرزم خو هغه خو د بېدینۍ او د کفر نظام دی د کفر نظام ته به زه څنګه ښه وایم خو زه وایم چې زما کافر دشمن چې زما دشمن دی او کافر دی نو چې په دې مورچه کې نو ما دپاره اساني ده او چې په دې مورچه کې نو ما دپاره مشکل دی په دغه خبره مې پوهېولی چې دا رنګ وي نو ما دپاره اساني ده او چې دغه بل رنګ وي نو زما دپاره مشکل دی ستا رای که دا وي نو ښه ده که نه وي نو نه دی نو داسې خبره ده زما هره رای په تا باندې منل څه لازم خو نه دي زه علمي بحث کوم څه نوې فرقه خو نه جوړوم او نه ځان له څه خلک وایي معتقدین زه ځان له معتقدین هم نه جوړوم ما معتقدینو سره کار نشته او نه مې دې سره کار دی چې ما ته د سړی څه نسبت څه وکړي زما مطلب ستا په دې ذهن کې د قرآن او سنت خبره یې ښودل باقي ته چې څه وایي هغه به د ځانه وایي زما مطلب صرف دغه یو خبره زما مطلب په قرآن باندې ستا زړه او ایمان او ستا عقیده او ستا ضمیر به مطمئن کول دی په قرآن او په سنت باندې پر ایمان باندې پر اسلام باندې او د اسلام مینا او د اسلام جذبه ستا په دې زړه کې ورچول دی د خپل وس د هدف پورې دغه کار کوم دې نه علاوه نور څه که صحیح نه به ستا خپله رایي زما رای نه ده نو دا خبره دی کې ځي وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يهوديان ونصرانيان وي چې نحن ابناء الله مو خود خدای اولاد یو بچی یو څنګه چې بچی پلار ته خواږي دا چې مو خدای ته خواږي او احباؤه دا چې اولاد نه یو کني بیا خو د عیسی علیه السلام او د باقی عیسایانو فرق را نه غي عیسی علیه السلام د خدای زوی وي نو نه ابنا مطلب احبا دي مونږ د بچو په شان دي خوخي او دا نور خلک خوخ نه دي پردي دي مونږ خپل یو
نو قلت ورته وایا فلم يعذبكم بذنوبكم زنه چې خپل نبی د سزاګانې ولې درکې څه معنا ده ولې درکړې دي دا خنزیران او شادوګان دې ولې جوړ کړې دي کونو خردتن خاشعين چې خوخه نبی د خنزیران ولې جوړول او که خنزیر او شادو جوړول د خوخه علامت نبی د نه خوخه علامت بشي او دا معنا ټیک د چې فلما يعذبكم پر روان وخت بدل بیا سزا ولې درکې نو ته به چې ولې هغه د مانی چې پر روان وخت به سزا ورکې ما ویا او امام ابن جوزی په مختلفو ځایونو کې دا نقل کړی دي چې عیسایان وایي او يهوديان هم وایي او قران هم نقل کړی دي چې لن تمسنا النار الا ايام معدوده دا يهوديان هم نقل کړی او عیسایان مبارک هم نقل کړی دي چې هغه وایي چې موږ به جهنم ته یو سورہ د پاره زو ټول عمر د پاره بنزو نو سورہ د پاره نه یو غوپه کې ته پته ده یو غوپه کې څنګه دا ځینې کسان وایي نو پر متعلقینو کې بازي یره وایي ما دونه ګناوه کړی چې غوپه خو باسم راکړي نو مته وایي غوپه ته ټینګي یوې غوپه نه خبره غوپه خو دې نه وایي په ډان کې د غوپه کې بیا دی روبه چې ډان خو نه ده جهنم نه خبره وان قعر جهنم ل70 خريفا د جهنم جورواله دمر ده لك او يا کاله چې یو شی رواني او ګټه رواني او خکته زی نو په او یا کاله کې بده دې یختر شي نو دا به څومره جوړه کاندای چې پای کې د لغو په درکې نو دا په بده کم ځای پوری بیا نو دا مو وایي چې جهنم کې په خیر او په نیمه پکې خیر دی دا به راځي دا به ته خیر دی ټینګ خو چې په مخه پکې نه یوي په ته ټینګ دلم انها ساعت مستقرا ومقاما جهنم د لږ وخت د پاره ډېر بد دی او د مستقل اوسېدو د پاره ډېر بد دی اعاذنا الله من ذلك نو دی وی نحن ابناء الله واحبه دا خبره دی په دماغ کې ولې پرته ده نو څه خبره استرازي خو څه خبره دادي چې دې قوم په خپل دماغ کې یو فزدا د یورپیانو په دماغ کې چې پرته ده چې موږ ډېر زیات اهم خلک یو ان تاسو ته ګوره دا دو قومونه داسې دي يهوديان چې ده هغه وی غیر يهوديان انسانان نه دي د سرمه يهوديان وی يهوديان دا عقیده ده او نن سبا خدا خبر ډېر عام دي چې يهوديان په خپل سکولونو کې خپل ماشومان ته پرون ماته چای او شعر لګلې خو ډېر زو کې زده ورس سيزونه ته وزګار نه نو هغه لیکلي دي چې په يهوديانو کې ماشومان او زنانه خودلې چې وسلې تربيتونه حاصلې اصله تربيت حاصلې او کته ایله ټوپک پلاس کې راوامه سره باجی ټوپک دم راواسته نو څوک دې نه پریدي وینا ته دهشتګرد جوړېږي او دا ټول ریاست دی هغه دهشتګرد دی هغه نارینه او زنانه د پرایمري ماشومان ته دغه خبرې د پرایمري ماشومان ته یو داسې فوجي راولي چې هغه چې مسلمان وجلې نو هغه په تور هیرو ښکار کوي دا هیرو دی ولې وځي مسلمان وجلې ها نو ماشومان په دې ما کې نه ولا مسلمان وجل خو ډېر غټ کمال ماشومان ته دا خبرې چې مسلمان ماشوم د جرد آیت وي او قران وته وي دا ډېر ناکاره خطرناک خلق دي تاسو په دې مدرسو کې څه خای خلکو ته تاسو په درسونو کې څه وایي نو داسې خو څه نه ولا جواب ورکړي نو دی ورته داسې پرسپنه جواب نه جي موږ به کیسه بهشتي زیور وایو اسه د منځاو د استنجا مسلې په کړنو هم څه نه وایي نجی مونږه ورسره نو موږ بچی ټول تاسو هغه ته درلګو موږ دلته څه به زیور وای ایګه مسنور څه ده ها نن خبرې په کې نه ما به زیور در ټول نه پلسپن کتاب ښکار نو یوازې پلسپن کتاب خو نه دی پایګه هم مسلې ډېرې ایګه هم د فقه مسلې دي او ټول څه د خدای کتاب خو نه دی د انسان کتاب دی ټول خبره خو به نه کولې خو څه خبره به کولې زړه سره متعلق خبرې کړې نو دی ولته به زیور می شوی موږ په مدرسو کې سره به زیور وای نو ته دا نه خبره ولنه کې زبګه د خدای قران ویم زبګه د الله تعالی کتاب هم به د جهاد خبریم دی او د منظم دی او د روجیم دی او د حجم دی او د زکاتم دی او د يهودو او د عیسایانو دا پکې دي دا ویم ته چې مو نه ستا خبره نه منم د الله منم مسلمان او کته به ما په زور باندې به صحیح راځم میدان ته راځم بس کله به ته غټي کله به زه غټم
دغه څه خبره نو هغه وی يهوديان وی چې مونږه انسانان یو او دا باقي غیر يهوديان چې کوم دي نو دا زناور دي دا غي په جبه کې ورته ګویم زناور او بیا خپل ماشومان ته وی چې دا خو زناور دي د مسلمانان او دا باقي خلک چې څوک يهوديان نه دي نو بیا وته وی چې دا خو زمون په شانتي شکلونه نه دي و چې شکلونه خو زمون په شانتي دي وای دا خدای زمون د خدمت لپاره پیدا کړی دي نو شکل ول زمون د په شانتي زکه ورکو چې موږ د دین خدمت ارونو چې څوک ته ونه یری د ماشومان ته ونه یری چې د بل بلا شکل ول ورکړل نو بیا د ماشومان یری دي نو دا ول خدای پاک دا شکل زمون د انسانانو غوند زکه ورکړل چې دا چې موږ ته ونه یری نو دغه زناور دي خو زناور لہذا د دې مال او استل د دې څنګه د زناور سره ملکیت نه د دې ملکیت نشته لیس علینا فی الامیین سبیل وسم دا غیدا وي وسم په کتابونو کې دالی کلی کدا تفصیلات ګورئ نو جیوش انسایکلوپیډیا وګورئ نو بیا به تاسو پته ولګی چې سوي د يهودي او د غیر يهودي جګړې نو د جج دا ذمہ داری ده چې هغه يهودي لګټه ورکړي او کدا ته دا يهودي راو پرځو دا بیا سره دا خپل بیا واجب قتل له دله سزا ورکول پکار نو ولې تا وته يهودي را پړ دویم دا چې د یورپ خلک وایي چې مونږ ډیر زیات شيو مونږ د باقي دنیا نه مونږ غواړو دا ګورګان او دا سرچ دي دا وایي چې مونږ د ټول دنیا نه غواړو اخکار خبره ده د ایشیا او د افریقای خلک او ته دا سره یو ځای خبره نشي ته دا اوسه پورې ځان هغه سره برابر ورې نشي بلکې دا غي په وطن کې چې پیدای هغه هم دا سره ځان نشي برابر ولې چې ګور نه او موږ ګورګان موږ د دنیا ټول نور خلک او تاسو ایشیا والا افریقای والا او دا زموږ چې زر قسم لشي سل قسم لشي دونه واویلا پکېږي پروس کالي په فرانس کې 40 کسانو کو سو وجل شي 40-45 کسانو وجل شي نو فرانسیسیانو د ټول دنیا نه د حکمرانان را جمع کړل او اغي او د یک جهته د پاره ټول حکمرانان او صدران او وزیر اعظمان او درول او خاموشي اختیار کړه دا ځکه چې موږ په دې خپایو چې د فرانسیسیانو 40-45 کسان وجل شو بی ګناه وجل شو نو دا بل ورځ په قندوز کې 200 کسان حافظان ماشومان ګلونه وجل شو څه ګناه ودا چې دا وجل دا غیر لپاره چا یک جهادي وکړه دا غیر لپاره چا په دنیا کې وایي چې دا انسانانو او دا بی ګناه مړ شو بی ګناه وجل شو یره مال دې نه راتلی الته د افغانستان له ورغله د اشرف دې کوم مشرف دې څه شي اشرف غنی دي هغه دې یک جهته لره شو کول راغلی دي یک جهته لره دا ذات د انساني حقوق ډیر لمبردار وایي نه په دې کې چا راشي کړي جراشي الته چې او واقعي دا خبره غلطه وه دا ظلم دا ځکه وایي چې تا مسلمانان او د ایشیا او د افریقای باشندگان ورته انسانان نه ښکاري دا غي نه قیمتي ده الا و یو امریکایی مړ شو ستا نه قیمتي نه ده ریمنډ وس ده دوه سړي مړ کړو او هغه د باندې وځه وای را پرېده او دیت دی ولم جوړ کدا د حکمرانان دي دا د شرم په ورځ پیدا دا د مسلمانانو د انسانانو لپاره د پیغور باعث چرته پاکستان له خدای پاک داسې حکمران چې ته ورکی نو هغه خلک پکانې ولي لوی سړی له خدای درکې نو هغه د مولیان هم پکانې ولي او عوام هم پکانې مولانا مودودي ټول پکانې ویشت او چرته حکمران راشي چې ته کې لګه د نرتوب مونږ خبره کوي هغه ټول پکانې ولي اوس دا د بل اکرنل چې هغه لک وجلې او تاسو ګورئ په وسوي دا غلطي دا ټریفیک غلطي شوې غلطي دي ته وایي چې اشاره لګېدلې ده نو خلک ولاړ دي او ته د پخني بچی ته رواني او په نشه کې می دا غلطي دي ته وایي تاسو سترګې روندې وې نو ته بیا ډرایوینګ څنګه کوي ته په اشاره نه پوهېږې نو ته ډرایوینګ څنګه کوي زه به دا هله ومنم چې دی وایي چې خیر دی دا غلطي زه به دا وایم ما دا په کلاو الفاظ یو ځای بل ځای ویلي دي او دلته یې وایم چې خامخا دا غواړی چې داسې غلطي ته غلطي وایي نو بیا زما دې ته زه به نران وایم د خپلو سفیرانو ته چې تاسو په امریکا کې ودرېږئ او هلته په اشاره باندې داسې ورشئ او یو موټر سایکل والی او که پیاده او یو کس دې مړ کړئ زه بیا ګورم چې تاسو هلته څه کوئ
او کنه چې حالت د تا پرلې او حالت بر د مړې نه ونشي اول خبر د والو غل نه معلومیږي او داسې به زړن کړی چې دلته به څوک نه رینه چې ستا تپوسو کی نه به صدر تپوسو کی نه به وزیر اعظم تپوسو کی او نه به بل بریتو والا تپوسو نو چې الته ستا دا حالت دی نو دا سفارتي استثناء صرف د امریکایانو لپاره ده سفارتي استثناء ده کنه دا د باقي دنیا د باقي ملکونو د پاکستان وطن دی که نه دی که دا ځنګل دی نو دا استثناء تا د پاره نشته دا د بل مسلمان د پاره نشته خدا ستا د بې غیرتوب د لاسه ده دغه د پاره دا غیر پارلماني لفظ دی را باندې پر جماعت کې اخر وي بل څه لفظ وي زموږ د حکمرانانو دا حالت غیرت نه خودي خبر نه نو ستا د بیکارتوب د لاسه او په خپل مخکرو کې زموږ یو صاحب ویلي چې د امریکا چې د ټولو نه لوی سپر پاور جوړ شوی دا زموږ د وجه نه جوړ شو مطلب یې دا دی چې په موږ یې چلی زده کړو او چې موږ ته سوي نو هغه کوو نو په خپله وی لیونی هسې مست و چې چا ورته په لاخپو کې ولا ګونګړي کې ګنګړي واچول نو لا خو خود مست شو نو دې په بل چا باندې دا مستي وکړي خدای مونږ دي دا دلګان چې دې ته سوي نو هغه وایي چې لکه مو واقعي غټ بدمعشان یو او بیا ټول چل در باندې او د دې په نتیجه کې د ښه بې عزته کوي او ښه دې بل واسکټ یا واسکټ ایستلا د یو عام سړي یا واسکټ ایستلا او یا د جامې ایستل خو یو شی شو کنه ستا وزیر اعظم چې هلته لاړه واسکټ دی کتلی هم دی هلته هغه صرف هلته چې هغه کیمرې ته راښکاره شو نو واسکټ یې دې ایستی چې هغه بیا نور څه ایستي وایي په شرم شرمېدلو نو دا د امت مسلمه نمایندګي کوي دا او ته بیا ته به ما ته وایې چې تم چې د داسې خلکو په ګیله کوي او دغه د حکمرانانو نو ته دا ګیله هم بې ځایه کوي نو زه خو یوازې د ده فرد نه یم زه خو د امت مسلمه فرد هم یم زه خو د امت مسلمه فرد هم یم په حیثیت امت خو به خبره کوم بهرحال دا مې تر دې دپاره وي چې وی نحن ابناء الله واحباؤه بیا دلته د خپل وطن ته راځه نو زموږ په دې وطن کې بیا داسې خلک دی چې هغه وایي موږ د ټولو نه غوره حکمرانان بیا د ټولو نه غوره دي چا سره چې غټه کرسۍ ده هغه بیا د ټولو نه غوره دی چا سره چې اختیارات دي د ټولو نه غوره دي چا سره چې مال او دولت او عهدې دي او په غټو غټو عهدو باندې خلک دي د یو طرف ته خلک نه نیستلي دي څه د خپل خاندان دی بل طرف ته دي څه په یو ډله کې دي څه په بله پارټۍ کې دي دا ټولې پنجې داسې ځای په ځای خورې کړي دي هغوی هم مستثنا دي چې اربونه روپۍ غلا وکړي نو د هغې دپاره انارو جوړېږي او ته چې د 100 روپو غلا وکړې نو زه درته نه وایم چې ستا حمایت پکار دی خو تا ته وایي دا خو د 100 روپو غلا ده ټینګ شه موږ به جیل له ځې او پولیس به در باندې راږدي او کروڑونه وربونه چې څوک پټوي او د هغه اوږده شي نو هغه به په سر باندې خلک دي ابا وزیر اعظم هم جوړیږي ابا صدر هم جوړیږي ابا وزیران هم جوړیږي ابا ټول اختیارات په دغه سره ته پکې چا راوستې مطلب یې دا دی چې پاکستان کې غلا کې نو ځان له ګینګ جوړ کا مقتدرو خلکو سره د طاقت او د اختیار د سرچشمو سره تعلقات جوړ کا نو بیا خلک هم وژنه بیا غلاګان هم کوه بیا ملک هم خرڅوه بیا انډیا باندې ملک خرڅوه په روسیانو یې خرڅوه په امریکایانو یې خرڅوه په چینیانو یې خرڅوه او که ته ځان له سړی او بل چا له په کیسه نه ورکې نو بیا که دې غلطي وکړو نو بیا وګورې قانون ګورې ژوندی دی دلته ګورې قانون دی بیا قانون راپاس یو سترګې غټې غټې شروع او چې داسې نه وي نو بیا قانون هلته غلی پروت بیا ودی قانون نو دا نحن ابناء الله واحباؤه موږ د خدای په خوښ یو وایي زه یې خوښ یم که نه ته خو اربړکه تا به څوک پسې کېسي تا څوک څه پېژني زه د خدای خوښ یم ما له اختیار راکړ دلته دا تصور دی وایي ما له اختیار راکړی چا سره چې اختیار دی نو بس هغه باچا دی بس دا اسلام دا تصور نه قل فلما يعذبكم بذنوبكم سزا د لولې درکې او مړه تا او ما لپاره خدا سزا نه او دوی چې کومه سزا سره مخامخي که نه دوی چې کومه سزا سره مخامخي دا هر وخت د هغه ځای نه یو راځي یو سور راځي او بل سور راځي که نه دا ګورګان او دا دوی چې ورته کومې سجدې کوي د هغې نه خو ما او تا بېغمه یو که نه هغه سجدې خو ما او تا نه کوو دوی چې کوم سلوټونه کوي او کومې سجدې ورته کوي او په کوم انداز کې چې په هغې ته کوم تپوسونه کوي داسې د پرایمري د ماشوم نه سکول ستا تپوس نشي کولی دا دومره د بې عزتۍ سره دا خلک مخامخ نو دا سزا خو الله تعالی ورکوي خدای په دې څه پوهېږي
دا د مثال راغی دی چې هغه چته سړی راغلی او د بل ځای نه وایي پېښور ته راغلی او چېرته راغلی وایي په دوکان کې حلوا خوړلې وه په غلا نو خلکو په خرڅ ورکړی او ماشومان یې ورپسې کړي چې بیا کلي ته لاړ نو بیا خلکو ته وایي چېرته تللی وې وایي به پېښور رفته بودم پېښور ته تللی پېښور به ویلی یا بیا نه ویلی خو ما پکې هسې د پارسۍ نه وایي څنګه ملک وایي داسې ملک و چې آنجا حلوا خوردن مفت وایي مفتې حلواګانې پکې ما د دوکان نه مفت حلوا وخوړه پیسې مې ورنه کړې نو بیا وایي وسواري خر مفت په خر به هم په مفته کې سوارېږي هغه وایي چې دی زما عزت کړی دی جلوس دی د ماشومان د میلمین او جلوس کودکان هم مفت ماشومان به درپسې چغې وباسي دا به هم مفت دی دا هغه دي دا هغه دي فلما يعذبكم بذنوبكم دا نشته په اسلام کې په اسلام کې دا طریقه نشته چې یو طبقه به داسي چې به د قانون نه بالاتره یو طبقه به داسي چې به د هر ګرفت نه د هغې ګرفت باندې پای به تنقید زموږ پر وطن کې د صحابهو نه راته غټ خلک جوړ شوي ځان یې صحابهو نه غټ حسابوي په ما به تنقید نه کې دا اداره ولا دا مقدسه اداره ده دا بل اداره د دین هم مقدسه ده دا که د خرڅۍ که دا د وجني که دا د په امریکا خرڅۍ که دا د په روس خرڅۍ که دا د په دې ملک کې وجني نه جي تنقید به نه کوي دا به د تنقید نه بالاتر ادارې دي اسلام د تنقید نه بالاتر اداره نه مني دا څوک د تنقید نه بالاتر څوک د تنقید نه بالاتر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په حکومت کې په خلافت کې خلق یو سړی خبره کوي دا خبره ته څنګه کې دا بخاری راواله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خلق د جمعې په تحقیق را باسي دا جامع نه کم نه پیدا کړي دا سي مثالونه وي دا سي ادارې نشته چې هغه باندې تنقید نه کوي ځان براته مقدسه خوا نه جوړه اسلام کې د دې مقدسه خوا تصور نشته كلكم بنو آدم و آدم من تراب دا د يهوديانو دا دماغ باندې درست کې دا اسلام کې دا طریقه نشته دا د ګورګانو د تصور باندې دماغ نه وباسي اسلام کې دا طریقه نشته اسلام کې دا بس فضیلت د تقوا په بنیاد باندې هر سړی په هر اداره باندې خبره کولای دا د چا خاص امتیاز نه دی او نه د پاکستان د چا فتح کړی دی اوس دا موجوده چې زما پر سټونو ناس دي په وطن دا دی فتح کړی نه دی مونږ مفتوح قوم نه یو چې ته فاتح او مونږ مفتوح یو او ته تنقید نه بالاتر یو زه صرف د منلو لپاره پیدا یم دا قرآن ما ته دا وایي دا قرآن دا ازادي مې د قرآن نه زده کړې دا ازادي مې د قرآن نه زده کړې ورورولي به هم کوو او په یو ملک کې به اوسېږو یو شان به مسلمانان یو شان به حقوقي دا بله خبره ده چې انتظامي طور باندې به افسران مې لوی به مې څوک به وزیر هر سړی وزیر نه جوړېږي هر سړی صدر هم نه جوړېږي هر سړی وزیر اعظم هم نه جوړېږي هر سړی ګورنر هم نه جوړېږي دا مې ذهن مني دا به او دا انتظامي معاملات به په خپل ځای خو د کومه حده پورې د انسان د حقوقو تعلق دی دا به ما ته نه وایي چې چپ شه به پکې نه وي دا به ما ته نه وایي ته به تنقید نه کوې دا خناس دی بر دماغ نه وباسي وقالت اليهود والنصارى دا د يهوديان او د نصرانيانو ملک نه دی دا دوی خبره دي چې نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق او دا خو د دنیا خبرم ده او یغفر لمن یشاء ويعذب من یشاء دا د يهوديان هغه بل خبره باندې رد کوي چې دی وایي چې نه يهوديان به جهنم لنځي او عیسایان هم جهنم لنځي او عیسایان به د کفاره عقیده جوړ کړه عیسایان وایي چې د عیسی علی السلام ولې پانشي شو دا شو خبره ده وایي رستو بیا پولس یو سړی او پولس بنیادی تور يهودي و د عیسی علیه السلام مرګرو له ډېر اذیتونه او ډېر تکلیفونه ورکړي به په دماغو کې یو شیطانی تصور راغی چې راشه ته په یوازې د دین سونه مړ کې سونه به اذیت ولا ورکی راشه یو چل جوړ چل دا جوړ کو چې به چلکو چلې ویست سموده غیب چې غیب شو بیا واپس راغی و عیسی علیه السلام را په خوب کې راغی
او کله به وی په وی خراغه او راته وی چې دا خبره ټیک ده دا تا د اوسه پورې شوی دا غلط وي بس خو د عیسی علی السلام مرګره او چې مرګره شو وځانې مرګره نو بیا یې په دې ملګرتیا کې په دشمنی کې دشمن هغه څه نشي کولای لکه په دوستۍ کې چې کوي چې دشمن دې دوست شو کنه نو بیا به ور احتیاط ډیر زیات کوي چې اصله دشمنو ته دونه تکلیف رسول او دې دشمن دوست شي کنه دا بیا ډیر نقصان رسوي نو هغه بیا دا نقصان رسول شروع کړ چې بیا په دې عیسایت کې ډېرې خبرې پکې وردن نکړي نو دا د بشر او دا د خدای دا خبرې پکې وردن نکړه دا د پانسه دا خبرې پکې وردن نکړه او دا د کفاره دا خبرې پکې وردن نکړه دا په اصل خبره کې دا په خوا نه پیژندې دا خبره نو دا د کفاره خبرې پکې وردن نکړه کفاره مطلب څه دی مطلب دا دی چې د عیسی علیه السلام چې پانسی شو کنه نو د ټولو عیسایانو په ځان پانسی کو چې دا باقی عیسایان چې په د باندې څوک ایمان لري کنه چې دا د جهنم نه بچ شي نو بیا وایي چې عیسی علیه السلام پر جهنم په دروازه ولاړی او چې څوک جهنم لذي په عیسایانو کې نو وایي بچتا هو کفاره مال دې د پاره ما بعد پانسی دې د پاره وړلې ده چې ته به هم دوزخ لذي نو دا بر دوزخ نه نو الله تعالی وتوي نه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله تعالی مغفرت کوي او بخنه کوي هغه چاته چې دا غیر اراده شي او عذاب ورکوي هغه چاله چې دا غیر اراده شي دا بخلو نه بخل د الله تعالی په اختیار کې بل آیت وای يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير يا أهل الكتاب كتاب ولو قد جاءكم رسولنا بشكرا تاسطة من رسول او يبين لكم تاسو ته ډېر خبرو بیان او وضاحت کوي على فتره من الرسل سره د دینه چې د پیغمبرانو سلسله منقطع شوه و د ډېر زمانه پورې پس د کټ کېدو او د پرې کېدو د زمانه د پیغمبر د مخکینی پیغمبر او د عیسی علیه السلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې 570 سال دي 570 شپږ کال ان تقولوا ذکر تاسبوی ما جاءنا من بشیر ولا نذیر چن دیر اغلی منتسوک زیر ورکون کے او نیرون کے فقد جاءكم بشیر و نذیر نتاسو تراغی یرون زیر ورکون کے ہم و یرون کے ہم والله على كل شيء قدير والله تعالى پار سبحانه قدرت درن کے دے جد سے ارادو کی فقد جاءكم بشیر و نذیر بشیر و نذیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات قران مجید کې مانم زیات وخت په دې ولګو چې دا معلوم کوم چې بشیر او نذیر دا الفاظ په قران مجید کې څو ځله راغلي دي نو زما د وس مطابق چې ما وشمارل نو تقریبا 15 پیری دا دواړه الفاظ راغلي نذیر لفظ پکې 45 پیری راغلي 45 پیری نذیر لفظ دیر شپیره یوازې نذیر لفظ نور نذیر راغلو د پیغمبر د پاره نذیر د پیغمبر د پاره نذیر د پیغمبر نه علاوه باقی نذیر دوه درې دینو کې نور راغلي خو ما صرف دا حساب ولر چې د پیغمبر د پاره د نذیر د لفظ نو ټول 15 پیری راغلي دا لفظ ممکن ده چې یو ځل دوا شمار کې یو خبره دې مخ کې رسو راغلي دیر شپیره دا لفظ د نذیر یواز راغلی بغیر د بشیر نه او 15 شپیره سره د بشیر نه راغلی بیا لسله بشیر لفظ مخکې راغلی او نذیر رسو راغلی او 15 ځله نذیر مخکې راغلی او بشیر رسو راغلی تاسو په خبره ورسېدئ دیر شپیره یواز نذیر لفظ دی 15 شپیره دا نذیر لفظ په نور ځایونو کې د بشیر سره هم راغلی لس پیرې ته بشیر مخکې راغلی بشیر و نذیر بشیر و نذیر او 15 پیرې ته نذیر مخکې راغلی او بشیر ورپسې راغلی او دې باندې خو بحث نه کوو چې بشیر مخکې راغلی نذیر خو په دې باندې وایو
چې دا د بشیر لفظ نه د نذیر دا لفظ ډیر زیات راغلی بشیر 15 پیری شو یوازې او نذیر یوازې 10 پیری شو او دواړه 15 پیری شو 15 پیری دواړه شو فقط بشیر هغه یو ځای راغلی فلما ان جاء البشير القاه على وجهه نو هغه مطلب خو یوازې پیغمبر نه دی خو بشیر د بشیر په معنا باندې الته خو د پیغمبره خبره نه ده دغه مطلب څه دی دغه زما مطلب دا دی چې دا زتا ته دا وایم چې نذیر معنا يرهونکې او بشیر معنا خوشاله خبر ورکوونکې نو قران مجید دا دواړه الفاظ د پیغمبر په صفت کې وایي او زیات چې وایي نو هغه وته نذیر وایي انذار ډیر اهم دی دا ځکه وایم چې په دې موجوده زمانہ کې د بعض خلکو دا رائے دا مونږ ته بار بار دا خبرې کوي چیرې د اسلام دا خبره چې په خوږه انداز کې کول پکار نو دا وایي چې قران خو زیاته د ترغیب په انداز کې کړی انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون خدا هم پکې نه دی حساب کړی اخو څنګه د انذار دا باقي مشتقات هم نه دی حساب کړی انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون کته یې او کته نه یې ایمان نه لري خدای وته نه ویلي چې ابشرتهم ام لم تبشرهم لا يؤمنون بنیادی شی چې ده هغه د پیغمبر په تعلیماتو کې انذار او بل دلیل ته معلوم دی د دې خبرې د تایید نو هغه د قران مجید اولنی آیاتونه دي یا ایها المدثر قم فانذر قم فانذر فبشر نده یا ایها المدثر اے کمبل او بلستن او بستون کی دیر د مینی خطاب ہوتا ہے قم پاسا فانذر خلق ویرا گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر د انذار نه کړی شروع د خبره د انذار نه کړی او احادیث راولای چې نبی له صلوات والسلام ته الله تعالی وی چې وانذر عشيرتك الاقربين ور انذر انت راغله وبشر ندی وی زیره ورکه خپل نږدې خپل نه وانذر ويروا وانذر عشيرتك الاقربين بل نزدیک خپلوان دی ویره وټور نه مخکي نو نبی صلی الله علیه وسلم یا بني فهر یا بني عبد المطلب یا بني عبد مناف راجم شي نو خلق په صفا په ډیره ته نږدې راجم شو او نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر او پړه د سیرت په حواله باندې چې کزه تاسو ته وې مسجد دې غر نه افا پتا سو باندې یو فوج را روان دي نو زما د خبره تصدیق وکوي کنه وکوي ویاو تصدیق وکاو ما جربنا عليك كذبا ما جربنا عليك الا صدقا پتا چې کله تجربه مونږ کړې ده نو تا همیشه رښتیا ویلي دروغ د ډویل نه دي او دلته بل نقطه مې مخکې ویلې و بیا د تتعلق چې خلکو لیدو چې دشمن نشته خلکو غوګونو د دشمن او داغه د اسونو اوازونه نه اورېده د خلکو عقل دا وی چې دشمن نه راغلی ځکه چې مونږ باندې د چا سره سلاندې باندې نشته څه جګړه هم نشته څه ترټ نه مونږ چاله ورکړی نه مونږ له چا ترټ راکړی نو ولې به په مونږ باندې دشمن راځي او چې راتلی نو مونږ به لیدی نه چې راتلی نو زمونږ غوږونو به د هغې شور اورېدی نه خو د نبي علیه الصلاة وسلام دومره اعتماد دی دومره په خلق په اعتماد کوي چې دغه خلق دی د مکې خلق دی چې وایي چې زما دا غوږونه دروغ کېدی شي دا بند وي زه وایم دا به اوري خو دا به بند کېدی شي نه به اوري زما دا سترګې زه وایم غړېږي خو کېدی شي دا به دشمن نه ني زما دا عقل وایي د چا سره مې دشمني نشته خو کېدی شي د دشمنانو بغیر به راباندې چا حمله کړي او د ورځې او ما شپه هم نه وه د شپې خلک به حملې کولې خو دا رڼا ورځ هم ده څوک بني خو د دې باوجود زه دروغجن کېدی شم زما عقل خرابېدی شي زما سترګې زما غوږونه دروغ ویلی شي غلط خبر ما ته راکولی شي خو محمد صلی الله علیه وسلم دروغجن نشي کېدی دومره ډېر لوی اعتماد دومره ډېر لوی اعتماد ایمان په پیغمبر دغه اعتماد ته وایي او ګوره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته څنګه خبره وکړه چې په ما باندې د دنیا په معاملاتو خو اعتماد کوئ که نه
نو فورا ورته وی چې فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد دې د پاره مې ته دا وی فإني نذير لكم ذو يروم قرآن ورته انذر ویلی کنه پیغمبر علیه السلام هم د نذیر لفظ وی فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد زه په ما دا اعتماد خو کوي کنه چې په دې دنیا کې تاسو وایي چې مونږ سترګې نه مني خو فوج چې ته وی روان دي نه فوج براغلي نو دا چې زم درته وایم چې تاسو سترګې نه او زما سترګې یې نه چې د دې مرګ نه بعد غره او سزا او جزا نو دا غیر هم زه یروم نو چې په دنیا په معاملاتو کې په ما اعتماد کوي نو د آخرت په معاملاتو کې په ما اعتماد وکړي دې کې بیا دوه خبرو ته وځه اوله دا چې دنیا او آخرت د یو بل نه جدا نه دي دویمه دا چې ته په کوم ځای کې اوسېږې نو خلک دې په تا باندې په دنیا کې خو اعتماد وکړي که نه انا په تا باندې خلک په دین کې اعتماد کوي چې ستا سیرت عام خلکو د پاره قابل اعتماد نه نو خلک ستا باندې په دین په لحاظ سره اعتماد نشي کولی اساس په خپل جامو باندې په خلکو روغ مراوله په خپل جبه قبه او دستار او په خپل پر خاص رنگ دنګ باندې او کان چان باندې په خلکو دا کتاب باندې خلک اعتماد کوي نو دې معنا دا چې هغه به مړه د کاروبار د پاره یو شی ملاو شو دنه بچار چاپیره وچورنو اوس کاروبار روان نو کاروبار روانولو لپاره به خلک خواله راځي چې زه د په ذریعہ یو کاروبار روان خو د دین په معاملې باندې خلک به در باندې اعتماد نه کوي او دې ته وګورئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه دوه جملو کې د مکه خلکو ته دا ثابتوي چې ګوره زه چې کوم دعوت در کوم نو دا د دین هم دی او د دنیا هم دی دا داسې دعوت دی چې په دې کې به زما امامت او زما قیادت به په دنیا کې منه او په دین کې به منه ځکه خو په ابو لهب بده ولګېده چې ابو لهب پوه شو چې یوازې د آخرت په لحاظ سره د قیادت ویلې خو دا خبره ټیک وه دغه به ستا وي او د دنیا دا به زما وي خو ما خو د دنیا د قیادت دپاره ډېرې هلې ځلې کړي دي پیسې مې جمع کړي دي د بنو هاشم سړی مو په بنو امیو کې مې واده کړی دی دا واده ولې په بنو امیو کې کړی د ابو لهب دا ځکه په بنو امیو کې واده کړی چې وی چې د مکې سرداری خو یا د بنو امیو سره ده او یا د بنو هاشم سره ده نو زه به دا سرداری ځکه والم چې زه به د بنو امیو نه واده وکړم نو هغه به مې په دې وجه باندې مخالفت نه کوي او په بنو هاشمو کې خو یم نو دواړه قبیلې بنو چې دواړه قبیلې زما شي نو به سرداری زما شوه هلته چې د نبي علیه السلام نه دا واورېدو چې هغه مثال د دنیا پیش کړو او په هغه مثال د دنیا په مثال باندې د آخرت هغه خبره ور مرتبه کړه هغه په هغې باندې جاري کړه نو هغه وی چې دا وراره مې دین او دنیا دواړه واغسته نو ورته ځکه وی چې تبا لك سائر اليوم لهذا دعوتنا خدای دې تا تبا کی ته دې لپاره مونږ بل چا ولې نه امیه ولې غږ نه کو ابو لهب ولې ابو جهل ولې غږ نه کو سرداران ولید ابن مغیره لوی سړی او ډېر لوی سړی هغه ولې غږ نه کو ابو طالب هم د نبی علیه الصلوة والسلام تر هم شو کو هغه ولې غږ نه کو هغوی دې مشرو په داسې انداز کې دې ذهني تیاری نه وکړي خو ځکه چا مشر کړی مشر نه کړی بس خو به مشري و ابو لهب ول ذهني تیاری کړي او مشارې ده پاره ناغه وجدا دی وراره خو دین او دنیا دواړه واغسته نو ځکه بیا الله تعالی د دې جواب کو پیغمبر علیه السلام په ځای الله تعالی په صورت راوړي او تبت یدا ابي لهب وتب او خزه په دې ته مو چې زب خاتون اولیم نو خزه په کې ول ځکه یاد کړه کني خزه یادول ته په څومره ضرورت وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد د بل چا خزه یاد کړی ده نو د خزه ځکه یاد کړی ده چې د خپل خزه په دې پوي کړي وجه زب سیمه زب مرد اول معتبسي خاتون اول او دا به د یو ځای نو د بل ځای نه به د هارون راځي او ته به په غاړه کې او پټې به ترکی نه بهار راځي د چا لپاره د زلزلې زدګانو لپاره او ته به پټې ها نو دا به د هارون له تیار کړو نو ځکه خدای په ورته وی چې فی جیدها حبل من مسد ستا په غاړه کې د برو د رسې خون کوي د هارون په خون نه کوي ته دغه شی ته دې لایق نه تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام الت نذیر انذر وتوي نوې دغه خبره ده چې نذر قران مجید کې نذر د نور دوه په معنا باندې یو نذر جمع د نذیر راغلی ده لکه سوره القمر کې شپږ ځله راغلی ده
فكيف كان عذابي ونذر فمعنى ده انذار راغله او نذر جمع ده نذير. هذا نذير من النذر الاولى، هذا نذير من النذر الاولى. دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نذیر دی او د نذر اولا نه دی، یعنی د پیغمبرانو د سلسله نه دی. سنوي خبرنا ما كنت بدعا من الرسل. پیغمبر مخکنا سلسله روان خو نذر په معنا د انذارم دی او د انذار یو مطلب دام دی لکه قرآن چې سورته القمر کې وایي حکمت بالغت فما تغني النذر. دینه مخکې ویلي دي ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حکمت بالغت فما تغني النذر. ولقد جاءهم من الانباء او د خلقو ته داسې واقعات راغلي دي چې ما فيه مزدجر چې باغې کې د یو سیز نه د بندېدو پورا سامان شته، پورا دلیلونه شته چې د غلطونه او د خدای د دشمنانو نه بن شي. حکمت بالغه او یوازې ازدجار پکې نه دی بلکې یو کامل حکمت هم پکې دی. فما تغني النذر، نو دغه نذر فایده خلکو له نه ورکوي، یعنی دی له څه فایده ورکوي خو دی له فایده ورنکوي. زما په خبره کې مطلب دا دی چې نذیر گویا کې درې قسمه دی. نذیر درې قسمه دی. قرآن ته الله تعالی نذیر ویل دي، قرآن ته نذیر ویل دي. دا پکې ما پای کې نه اشاره کړی چې کوم پیغمبر ته نذیر ویل شوی دی. پیغمبر ته نذیر ویل شوی دی او هغه خبرونو ته او هغه واقعاتو د تاریخ ته هم نذیر ویل شوی دی. لکه په دې سورته قمر په دې آیت نو دا درې نذیرونه دي. ښه درې نذیرونه، قرآن نذیر دی، پیغمبر نذیر دی او هغه واقعات هم دي چې کوم واقعات په دې ټوله دنیا کې خبره دي. اوس ته به وایې چې دا واقعات چې نذیر دی نو دا کافي نه دی. ما نه کنه واقعات خو صرف تا یو خبره ته متوجه کی، بیا قرآن درته د هغې یو علاج وښیي د فکر په حواله، بیا پیغمبر درته د هغې علاج وښیي د عمل په حواله. ترتیب دا نو دا درې واړه چې راجمع کړي که دا مخکینی نه وي نو دا وروستني دوه کافي دي. خو د عامې دنیا د انسانانو دپاره د اتمام حجت دپاره دغه انباء الله تعالی داسې یو نظام جوړ کړی دی چې په دې قومونو کې په دې تاریخونو کې دا واقعات نقل کېږي. خو چې کوم خلک په دې واقعاتو باندې غور کوي دې نه دا معلومیږي چې یاره په دې کائناتو کې یو هستي شته، د دې کائناتو چلونکی یو ذات شته. دې نه دا ثابتېږي دا د طوفان نوح دا قصه یوازې مسلمانانو ته نه ده معلومه، دا د عادیانو د سمودیانو د غرق کېدو دا واقعه یوازې مسلمانانو ته نه ده معلومه، دا د فرعون د ډوبېدو دا واقعه یوازې د مسلمانانو په تاریخ کې نه ده، دا د لوط علیه السلام په قوم باندې د کاڼو مړېدو دا واقعه یوازې د مسلمانانو په تاریخ کې نه ده، دا د ټولې دنیا په تاریخ کې دا واقعات دي. نو دې واقعاتو نه چې څوک پوهه لري نه په دې پوهېږي چې ها دا ولې داسې کېږي، دې په پشت باندې څه شته. دا چې دا یو قوم تباه شي یو خاص خلق پکې په بچ پاتې شي. د صالح علیه السلام په قوم باندې تباهي راشي نو چې کوم یو خاص عقیدې والا خلکو نو هغه بچ کېږي او یو خاص عقیدې والا خلکو نو هغه غرق کېږي. کني بظاهر خو د بچ کېدو سوال نه او بظاهر د دې خبرې دپاره هم څه وجه نه وجه ده ولې دا نور خلک غرق شو، مال ورسره و، اسباب ورسره و، صحتونه یې ښه برابر و، علم او عقل ورسره و. داسې د لوط علیه السلام قوم، داسې د شعیب علیه السلام قوم، داسې د صالح علیه السلام قوم، داسې د موسی علیه السلام په مقابله کې فرعونیان چې یو کس د فرعون د لښکر نه د دریاب نه روغ نه وځي او یو کس د موسی علیه السلام په ملګرو کې په خطایه کې په د اوبو په چپه کې د اوبه نالي. عقل خو شته په چا کې، عقل خو پکار دی کنه. ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر. نو دې ته ځکه حکمت بالغه فما تغني النذر، دا ځکه نذر دی، دا ځکه انذار دی چې په دې کې نن خو ډېره د حکمت خبرې دي کنه.
خو دا بیا پوره لار نه ده. پوره لار څنګه نه ده چې ښه د دې نه مطلب څه شو چې ګورې په کائناتو کې داسې یو قوت او څوک ذات شته چې هغه ردا کړه. ښه نو اوس هغه څنګه خوشحاله کړم، په څه رضا کړم، په څه خفه کېږي او په څه خوشحالېږي چې څه کوم او څه نه کوم. نو بیا د هغې دپاره قرآن راغی. چې قرآن راغی نو قرآن ته نظیر ویلی دي، نظیر. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د هغې نه په ډېرو ځایونو کې نظیر ویلی دي. قرآن ته په یو یا دوه آیاتونو کې نظیر ویلی دي، ځکه چې قرآن باندې ته پوهېږي نو پیغمبر نه بغیر پې نه پوهېږي، او پیغمبر دې پې عملاً پوهېږي. نو پیغمبر ته 10,000 نه زیات نظیر وی، 45 پر پیری ورته نظیر وی. نو دا ترتیب دا وجه دا ده. په دې سلسله کې یو خبره ده ته بلم کومه او هغه د په مخه کوم. اکثر ډېرو ملګرو ته پته یو مولوي صاحب دی، خدای دې ژوندی لري، نو هغه په یو ځای کې تقریر کو. نو بیا په هغه تقریر کې خلکو ته وایي چې یا علماو تاسو ته یو خاص خبره نکته درته وایم. نو زه هم ناست وم، نو ما وایي چې دا نکته به څه وایي چې زه یې واورم. نو وایي چې دا درته وایم، دا آیت وایي، دا سورة ملک کې وایي که نه حاجي علم یاتکم نذیر، سورة ملک کې دی که سورة ملک. نو دی وایي نو چې دې ځله راله چې کلما القي فيها فوج سألهم خزنتها الم یاتکم نذیر، چې کله هر ځلې چې په جهنم کې یوه ډله ور واچولی شي نو د جهنم داروغان دا به تپوس وکړي چې الم یاتکم نذیر، ولې تاسو له څوک نذیر نه و راغلی؟ نو ځکه جهنم ته راغلی، که راغلی وی خو بیا به تاسو سم شوي وي. نو دی اوس دې ځله چې راورسېدم ویل چې ای علماو یوه همه نکته وایم. ما وی چې ورګه چې زه مو ته غوږ کېدم چې څه همه نکته ده. نو همه نکته پکې دا وویله، وی چې که دغه وخت کې دا جهنمیان وایي چې موږ له نذیر نه و راغلی، نو یا علماو بیا به خدای په دربار کې څه جواب کوئ؟ نو پاسې پرې دنیا کې وګرځئ او کور ته ور ورسئ. نو چې بیا درس خلاص کړو نو ما دې لاس نه ونیو، ما چې مولانا صاحب ګډې وډې ډېرې مه وایه، ما تا د قرآن تفسیر کو که د قرآن مقابله دې کوله وی څنګه؟ ما تا چې وی چې علم یاتکم نذیر او دا نکته دې پکې ویل، نو دا نکته وکړه، دا د شی بل طرف ته بوته. وی څنګه؟ نو مې وروسته پسې دا نه وایي قرآن تا دغه آیات تفسیر کو کنه. نو وروسته پسې هغه پخپله وایي چې قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، او وایي ولې نه نذیر خو راغلی خو مونږ نه منو. نو شی خو بل شانتې شو. وی ما داسې بیا مه وایه، چا نه تپوس کوه چې نوې نوې خترې به دماغ کې رالي، چا عالم نه تپوس کوه، داسې مه کوه. دا وازونه او نصیحتونه خوږې خوږې خبرې چې کوي که نه، ته ته د دنیا ډکه ناستی او خلک هم ډېر زیات، او که ته ورله راشې ته نه چې مولانا ګور رحمان صاحب او مولانا مودودي راپاسي هم خلک وایي چې دا مړه ته پسې پوهېږې، دا غټ پوهېږي. نو ما وایي بیا تاسو دا چل په تا کتاب نو قد جاءنا نذیر، نذیر خو راغلی. اوس به ته وایې چې نذیر هر چا له راغلی. ما وایي دغه خو هغه وجه دی، زه تا ته ویم که نه، زه تا ته ویم که نه. دا خلک د مونږ نه سوالونه کوي چې یاره جي چا له پیغمبر تعلیم نه رسېدلی، نو دا به خدای جهنم ته بوځي. نو زه یم ته د خدای نه ډېر زیات رحمان الرحیم راغلی. الرحمن الرحیم خو الله تعالی دی. ستا به د خلکو ولې ډس وځي؟ دا د خدای مخلوق دی. ته په ځان لږ اوسېږه، مهرباني وکړه، لږ ښکته لږ ځان ته وګوره، ځان بچ کړه که نه. قو انفسکم و اهلیکم نارا، ځان دې بچ کړه او د خپل بچي د دوزخ نه بچ کړه. دا دې غټه توره ده. ته لګې د غفرو کافرو غم وړی، د ځان غم کوه. پاتې شو دا خبره چې به څنګه وي، نو الله تعالی باندې د ظالم ګمان مه کوه. وما ربک بظلام للعبید، ستا رب په چا ظلم نه کوي. ان الله لا یظلم مثقال ذره، الله د ذرې هم ظلم نه کوي. ته ذره پېژنې هم نه، ته د ذرې هم ظلم کېدې، د ذرې هم ظلم به دې په ښځه هم کړی، په بچي به دې هم کړی، په پلار به دې هم کړی، په رور به دې هم کړی، په دوست به دې هم کړی، په شاګرد به دې هم کړی، په هر چا به دې کړی، د ذرې هم به دې کړی. الله تعالی وایي چې د ذرې هم ظلم په هېچا نه کوي. نو پاتې شو دا خبره چې هغه ته څه رسېدلي دي که نه دي رسېدلي. نو تا ته ما وی چې ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر، نذر رسېدلي دي. نذر قرآن مرجع ته دی وایي یاره جي د قرآن نه څوک خبر نه دي. ما یې کوتکه ته نه خبر، دنیا ته ټوله خبر ده. اسلام په 1000 کال نه زیات په دنیا حکومت کړی دی، څنګه دې نه خبر؟ څنګه چې ته د اتي په وخت کې ودې نه ټوله دنیا د اتي په وخت کې وده ده. ته څه وایې چې دا نه دي خبر ځکه، او چې نه دي خبر نو بیا ذمهواران څوک دي؟ دا نه یم چې ته واز مه کوه، خلک مه رابله، دا کوه.
خو دا ذهن دې هم صفا ساته دا مه وایه ګډې وډې مه وایه چې څوک نه دي خبر هغه تا ته کله ووایي چې ته نه خبر نو بیا به څه نو دا نښې نښانې شته او دغه یوه نښه چې دا انسان دې طرف ته متوجه کوي چې الله تعالی شته ګورې او د الله تعالی چې شته نو د دې معنا دا ده چې هغه د انسانانو لپاره څه انتظام د هدایت کړی دی نو دا هغه بنیادي خبره نظیر او دا دویمه پهلو خو تا ته ما وویله هغه دویمه پهلو یې دا ده چې دا موږ ته خلک وایي چې دا د بشارت خبره او دا د خوشحالۍ دا خبره ډېرې کوي او دا نرمې او دا پستې او دا خوږې ډېرې وایي او دا ترخې پکې مه وایې نو تا ته ما وایي خبره د ترخونه شروع شوې انذار او د بشارت په منځ کې فرق راغی دا مې راته دا چې په دې موجوده زمانه کې د یورپ نه ډېر زیات متاثري که نه وایي فګرز راته پیش کړه نو ما تا ته فګرز پیش کړه خبره پوهېږي زه یې وقفه وکړم انتظام شوی دی